کوز در چکدرا افغان مهاجر کیمپ چکدرا پریس کلب ته مخامخ دفتر جماعت جامعه عمر بن خطاب کې د حفظ و ناظره ختم قرآن ماشومانو دستاربندي شوې ده. په دې سلسله کې مدرسه عمر بن خطاب کې د یوې درنې بختورې دستورې تابع شوې وه چې پکې د مشر میلمه په حیث پخوانی سنیټر مولانا ګل نصیب خان، مولانا رحیم الله خان په شمول نور علماء کرامو میلمنو کیمپ مشرانو کشرانو په ګڼ شمېر کې شرکت کړی و. دستوره کې ماشومانو د مدرسې محتمم مولانا نوابزاده سره د قرآن شریف آخري سورتونو ویلو، احتشام الحق د حفظ او 19 نورو ماشومانو د ناظره قرآن ختم سر ته رسولی دی. د ختم قرآن نه وروستو مولانا ګل نصیب خان، قاری خیرزاده او نورو علماء کرام او مشرانو د حفظ او ناظره ختم قرآن کوونکو ماشومانو په سرونو لاسونو کې خودو سره د دستاربندۍ عمل هم سر ته رسولی دی. دستوره کې سلمان چکدروال او حنیف الله خان د نعت د لارې د حضور صلی الله علیه وسلم سره د مینې په اظهار د ناستو خلکو زړونه ټکور کړه. دستورې ته د وینا په وخت مشر میلمه مولانا ګل نصیب خان، مولانا رحیم الله خان او نورو ختم قرآن کوونکو ماشومانو، هغې مور پلار او استادانو علماء کرامو ته مبارکۍ ورکړه او ویل چې د ختم حفظ و ناظره قرآن دستوره ځای خلکو شرکت الله غوره ګرځولی دی. دوی ویل چې قرآن شریف د الله تعالی کتاب دی، د دې د حافظانو مور پلار به په آخرت او جنت کې د حضور صلی الله علیه وسلم په صف کې ولاړ وي. همدغه شان د ناظرې ثوابونه دي. کومو خلکو بچو چې قرآن وي، نو تاسو سوچ وکړئ چې چا په خپل بچي په ناظره باندې قرآن وي، نو د قیامت په ورځ به د دې سړي دستاربندي د انبیاو په مجلس کې کېږي، د پلار دستاربندي او داسې تاج به ورپسرېږي چې د هغې رڼا به د نور نه زیاته وي او د مور پلار ته به الله تبارک وتعالی وایي چې دی به حافظ ته به ووایي چې ته قرآن وایه او په تجوید او په ترتیل باندې وایه، نو دی به قرآن شروع کړي. د دې مور پلار درجه به هغه وي چې کوم د قرآن آخري آیات 6,600 آیاتونه، دا به یو درجه وي، یو آیات به یو درجه وي. زما محترمانو، زه وایم چې زموږ د بدقسمتۍ به نور ساعت وي چې د خدای کتاب شته او موږ د بل چا کتاب لولو. د خدای کتاب موجود دی او موږ د بل مصنف کتاب لولو، دا زموږ څومره بدقسمتي. لهذا محترمانو، په دې کې چې کوم معاونین دي، چا ډوډۍ ورکړې ده، چا چنده ورکړې ده، چا ځای ورکړی دی، چا کوم استاد سبق ویلی دی، کومه محتمم صاحب د دې اهتمام کړی دی، کومه پلار خپل بچی راویستی دی، د دې ټولو نسبت د الله سره چې څومره الله تبارک وتعالی درجه لوړه ده، دومره د دې خلکو درجه لوړه شو چې چا په خپل بچي قرآن وي. دستوره کې د نړۍ مسلمانانو د یووالي، ملک او قوم سوکالۍ او خوشحالۍ سره ناستو خلکو په شمول ټولو مسلمانانو مغفرت دپاره دعاګانې وغوښتل شوې. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوز دی.